لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای زما د خپل امتی سره دا وعده ده او دا ګرانټي ورکوم چې زما کم امتی د زندگی د عادت ونیسي خزدا او کسری دي بازار کې دي که جمعات کې دي که کور کې دي چې کله اذان شروع شي مؤذن چې کومه کلمه وایي دی ورسره هغه کلمه وایي ځین الله اکبر الله اکبر دی موي الله اکبر الله اکبر تر اخره پورې او بیا چې کله مؤذن اذان خلاص کی نو اوریدونکو په ما باندې درود شریف او بیا د درود نه بعد دا دعا وی اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا نسوى علمنا من تاسو رياض الجنة لطلوع بارا سرونه ماتو او څومره خواريان او کوششونه کو او نعوذ بالله لا دې زموږ په حال باندې رحم وکړي اوس به کې رشوتونه مشهور شي لاس 20 ریال یو کس ورکړي چې کوم خلک او لار ولا جوړ کی او دا رنګ په حجر اسود باندې دا غي په خپلول باندې سرونه ځان ماتو دا الله د کور به ادبي کو ځان دم تکلیف رسو بل دم تکلیف رسو سړي بګي ثواب لري نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي خپل کلی کې خپل وطن کې خپل کور کې خپل دکان کې اوس ممنګي وا ماشاءالله پیسې ورکوا مثلا سر بل سر ما دا او په خپل د جمع بری امختکا چې د اذان سره اذان او بیراغین بل درود او بیراغین بل دعا وجبت له شفاعتي لما دا وعده ده چې زما شفاعت درته واجب خامخا دې شفاعت کوم نو څومره لوی خیر څومره لوی فائدہ ده